अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अन दाऊद अल-वासिती वकान सिक़तन क़ाल समिअतु हबीब इब्न सालिम क़ाल समिअतु नुअमान इब्न बशीर यक़ूल कान बशीर इब्न सअद यकुफ़्फ़ु हदीसहु फ़जाअ अबू सालबा फ़क़ाल या बशीर इब्न सअद अतहफ़ज़ु मिन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़िल उमरा वकान हुज़ैफ़तु क़ाइदन मअ बशीर फ़क़ाल हुज़ैफ़तु अना अहफ़ज़ु खुतबतहु फ़जलस अबू सालबा फ़क़ाल हुज़ैफ़ा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नकुम फ़िन्नुबुव्वति मा शाअ अल्लाहु अन यकून ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها ثم يكون خلافة على منهاج النبوة وتكون ما شاء الله أن يكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها ثم جبرية ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. وبه قال حدثني زهير بن حرب وعلي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن الجريري عن أبي نضرة قال كنا عند جابر بن عبد الله فقال يوشك أهل العراق ألا يجبى إليهم قفيز ولا درهم قلنا من أين ذلك قال من قبل العجم يمنعون ذلك ثم قال يوشك أهل الشام ألا يجبى إليهم دينار ولا مداء قلنا من أين ذلك قال من قبل الروم ثم أسكت هنية ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في آخر أمتي خليفة يحثي المال حثيا ولا يعدده عددا. دا یو حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم ما تاسو مخې ته کېښودو. د دې حدیثو پس منظر ډېر اوږد او ډېر وسیع او ډېر تاریخي او ډېر قدیم دی. اسلام د آدم علیه السلام نه په انسانانو کې د الله تعالی خوښ شوی دین دی او اولنی انسان آدم علیه السلام او اولنی مسلمان هم آدم علیه السلام او په پیغمبرانو کې اولنی پیغمبر هم آدم علیه السلام. اسلام د الله تعالی تابعداري ته وایي او ایمان په الله باندې اعتماد ته وایي. اردو کې ایمان په الله باندې اعتماد ته وایي. دا الفاظ د اسلام او دا الفاظ د ایمان دا د قدیم زمانه نه دا مروج دي او په هر ژبه کې چې الله تعالی پیغمبران لېږلي دي نو دا د دې الفاظ او دا مفاهیم استعمال کړي. د لوط علیه السلام د قوم په باره کې قرآن وایي فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين. پای کې چې کوم مؤمنان مسلمانان او موږ بس. ابراهیم علیه السلام په خپل اولاد کې د یو امت مسلمه لپاره دعا کوي. موږ لپاره قرآن کې د هغې تذکره ده وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. بیا د ابراهیم علیه السلام په اولاد کې حضرت یعقوب علیه السلام چې کله وفات کیږي نو خپلو بچو ته هم دا نصیحت کوي چې ما تعبدون من بعدي تپوس ته کوي چې چا بندګي به کوئ او د الله تعالی بندګي به کوئ. چا بندګي چې تا او ستا نیکه کړې ابراهیم علیه السلام کړې او بیا وایي ونحن له مسلمون مسلمانان. عیسی علیه السلام او د موسی علیه السلام په تذکره کې هم دا د اسلام ټکی راځي. حتی کې هغه فرعون چې هغه د موسی علیه السلام د دعوت د منلو نه انکار کړی
دا مبارک قرآن مونږ ته وایي چې کله به دریاب کې په سمندر کې ډوبېدو او آخري ډبډبکي وال نو هغه هم دا خبره کړې وه چې لا اله الا الذي آمنت به بنو اسرائیل وانا من المسلمین. زه د مسلمانانو نه یم. دا د مسلمانۍ ټکی د چا نه زده کړی و؟ موسی علیه السلام نه زده کړی. د عیسی علیه السلام ملګرو ته چې عیسی علیه السلام ووایي چې من انصاري الی الله، نو د عیسی علیه السلام ملګرو ورته ووایي چې نحن انصار الله آمنا بالله واشهد باننا مسلمون. مسلمانان همدغه د مسلمانۍ دا لفظ د عیسی علیه السلام په حواریینو او په شاګردانو کې د اخره پورې و، حتی کې چې په مکه معظمه کې کله د نجاشي رحمه الله رضی الله تعالی عنه د طرف نه کوم وفد مکې معظمې ته راغلی و، دا یې مبارک په سورة القصص کې چې الله تعالی تذکره کوي نو هغې مبارک قرآن دا وایي چې کله وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. او بیا هغې وایي چې موږ د دې نه مخکې مسلمانان وکنا مسلمین. سورة قصص کې د آیت تذکره راغلی وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. إنا كنا من قبله مسلمين. دا اوس چې موږ څه زده کړو په دې باندې ایمان راوړو نو دې نه مخکې موږ مسلمانانو. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د دنیا حکمرانانو ته خطونه لیکي نو پایې کې ورته وایي د ایمان پر ځای باندې هغې ته د اسلام لفظ وایي اسلم تسلم، اسلم یؤتک الله اجرک مرتين. نو دا د اسلام دا لفظ دا په دې ټول انبیاو په دې ټول تاریخ کې دا واضح او دا په ډاګه دا مرکز و د نقطو دا ټول دعوت مرکزي نقطه و د اسلام دا لفظ د ایمان دا لفظ دا مرکزي نقطه و. دویمه خبره په دې سلسله کې دا په ذهن کې کېنول غواړي چې اسلام چې د الله تعالی په مخ کې سرنډر کېدو ته وایي، الله تعالی ته خپل هر څه سپارلو ته وایي، د الله تعالی په مخ کې د خپل اختیار نه لاس په سر کېدو ته وایي. نو دا په انفرادي ژوند کې نه دی، په ځان له ژوند کې یوازې نه دی، دا په اجتماعي ژوند کې هم دی. ځکه چې د انسان یوازې انفرادي ژوند خو نه دی، خانداني ژوند اجتماعي دی. د دوو افرادو یا د دوو نه د زیاتو افرادو چې د کومې خبرې سره تعلق وي هغه اجتماعیت وي. نو د خاندان نو د نظام نه واله د معیشت او د معاشرته پورې، د معاملاتو پورې، د خوښې او د ناخوښې د معیاراتو پورې، د دوستۍ او د دشمنۍ او د پولې او د پټیو د پټیو د سرماتې او د غافماتې د فیصلو پورې، د مشرۍ او د کشرۍ پورې، دا ټولې خبرې دا اجتماعیت دی. او تر اوسه پورې په دې ټولو مرحلو کې داسې مرحله نه ده راغلې چې یو سړي د الله تعالی په خدای باندې ایمان هم راوړی، د پیغمبر په پیغمبرۍ باندې ایمان هم راوړی، او بیا د هغه په ذهن کې دا تصور وي چې دا څه خبرې د اسلام منل دي او دا څه خبرې د اسلام منل نه دي. په انفرادي ژوند کې اسلام ته اسلام وایي او په اجتماعي ژوند کې اسلام ته اسلام نه وایي. په انفرادي ژوند کې موږ آزاد یو یا په اجتماعي ژوند کې موږ آزاد یو، په انفرادي ژوند کې پابند یو. دا قسمه خبرې دا مسلمانانو په منځ کې دا تصور نه و، غیر مسلمو کې دا تصور و. لکه د شعیب علیه السلام قوم په باره کې دا تصور و چې شعیب علیه السلام ته وی چې یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء انک لانت الحلیم الرشید. شعیب علیه السلام ستا دا منځونه تا ته دا حکم کوي چې زموږ د پلار نیکه طریقه پرېږدو او موږ په مال په ګټلو او په مال په لګولو کې یعنې په معیشت په معامله کې هم د خدای او رسول خبره او ستا خبره ومنو. انک لانت الحلیم الرشید، ته خو هوښیار سړی او دا څه د سادتوب خبرې. نو دا خبره خو د غیر مسلم د طرف نه راغلې ده، خو د مسلمان د طرف نه دا نه ده راغلې چې د ژوند په کومه شعبه کې د الله خبره منلو او په کومه شعبه کې د الله د خبره د نه منلو اختیار زموږ سره دی. نه، دا خو اختیار زموږ یو ځل مې الله تعالی ته ځان حواله کړو او په الله تعالی مې اعتماد وکړو، نو د هغې نه بعد دا زما اختیار کې نه ده پاتې شوی چې په کومه خبره کې به د الله او رسول منم او په کومه خبره کې به خپله منم. دا دوه خبرې شو. درېمه خبره بیا دا ده او په دې ټول امت کې دا خبره، په دې ټول ملت کې دا خبره روانه، ملت کې د
انسانانو په ټول ملت کې د آدم علیه السلام نه تر اخره پورې دا خبره روانه ده چې څنګه چې د انفرادي ژوند په باره کې انبیاو خلکو ته تعلیم ورکو او هغوی ته وښوده چې ژوند تېرول څنګه دي نو که د ایمان خبره ورته وکړه نو د ایمان هغه کرشمې ورته په خپل ژوند کې ښکاره کړي نمونه ورته ښکاره که د انفرادي ژوند کې ورته د الله تعالی د اطاعت او د بندګۍ خبره وکړه نو هغه یې ورته عملا ښکاره کړه او عملا یې ورته وښودله داسې یو شی نه و چې الله تعالی د طرف نه پیغمبر خپل قوم ته پیش کړو په انفرادي ژوند په حواله باندې او پیغمبر د هغې نمونه پیش نه کړه او داسې څه نمونه نه وه چې پیغمبر د اجتماعي ژوند په باره کې خلکو ته پیش کړه او پیغمبر د هغې نمونه پیش نه کړه که د انفرادي ژوند په باره کې خبره کړې ده نو د هغې نمونه هم پیغمبر په خپل ژوند کې پیش کړی ده او د هغې وضاحت یې ورته عملا علما او عملا یې ورته دواړه کړی د نظریې او د عمل په دواړو په لحاظ د اجتماعیت ژوند بیا دا خبره د څلورمه نمبر خبره دا کوو چې د انبیاو تاریخ چې ګورئ نو تمام انبیا علیهم الصلاة والسلام د هغوی په سیرتونو کې موږ ته دوه خبره ملاویږي یا خو موږ ته دا ملاویږي چې پیغمبران هغه د ملک او د زمانې او د خپل وخت او د خپل دور د جابرو خلکو په مقابله کې ولاړ او یا کم از کم د هغه زمانې جابرو خلکو دا ګڼلې ده چې دی ما چیلنج کوي یا خو تاسو ګورئ نو دا دوه خبرې دي او یا دا چې د هغوی د عتاب شکار دي اکثریت د انبیاو داسې دی چې هغوی چې کوم دعوت پیش کړی دی نو هغه دعوت یې یوازې عامو خلکو ته نه دی پیش کړی هغه یې د سر خلکو ته هم پیش کړی په هغه وخت کې چې ځان ته چا لوی وي نو د هغه مخې هم پیغمبر ورغلی دی د ابراهیم علیه السلام په سیرت کې دا خبره ډېره زیاته نمایه ده د موسی علیه السلام او د هارون علیه السلام په سیرت کې دا خبره ډېره زیاته ښکاره ده فرعون ته ورغلي دي ابراهیم علیه السلام نمرود ته ورغلي یا دا چې کوم که ابراهیم علیه السلام نه علاوه یا د موسی علیه السلام نه علاوه چې کوم باقي انبیا دي شعیب علیه السلام هود علیه السلام صالح علیه السلام لوط علیه السلام دې انبیاو که په خپل زمانې د هغوی د زمانې د هغه لویو سردارانو نومونه موږ ته نه دی معلوم خو هغوی په باره کې قرآن موږ ته دا ویلي دي چې کله پیغمبرانو خپل دعوت پیش کړو هغه سردارانو کې هلچل پیدا شو او سردارانو سره د خپل سردارۍ د ختمېدو خطره پیدا شوه او هغوی په دې باندې برای راست پوه شو د پیغمبر د خبره جواب صرف هغه خلکو وکړو ځکه چې هغوی په دې پوهېده چې دا خو موږ چلنج کوي دا زموږ اختیارات چلنج کوي په صورت اعراف چې تاسو وایئ نو 5 نه زیاتو انبیاو تذکره ده هلته او په کې د هر پیغمبر د دعوت په مقابله کې قال الملأ الذين كفروا من قومه قال الملأ من قومه قال الملأ الذين استكبروا من قومه نا ملأ چې راپاسي ورته نو دې معنا دا چې پیغمبر کله د الله تعالی د بندګۍ خبره وکړي الله تعالی ته د راواپس کېدو خبره وکړي د اسلام او د ایمان خبره وکړي د اطاعت د الله او د الله د رسول د اطاعت خبره وکړي نو دا خبره فورا هلته په خلک پوه شي چې دا خو مونږ چلنج کوي دا خو زموږ اختیارات دي قال الملأ الذين استكبروا من قومه هر وخت ملأ ورته راپاسي همدغه کار د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې هم کېږي د نبي علیه الصلاة والسلام په زمانه کې په مکه معظمه کې د ټولو نه اولنی سړی چې نبي علیه الصلاة والسلام ته رانېغېږي او راپاسي ورته نو هغه ابولهب دی ځکه چې ابولهب په خپله د مشرۍ شوقي اخو د دې لپاره په بنو امیه کې واده کړی چې په بنو هاشم کې خپله خانداني ته وریم او په بنو امیه کې به واده وکړم دا دوه غټې غټې قبیلې دي چې دا زما په مشرۍ راځي بیا به نو دې لپاره هغه ډېر لوی کار مال یې جمع کړی چې غټه اجره به وي ډوډۍ به ورکوم خلکو له او چې کله نبي علیه الصلاة والسلام ولیدو چې هغه خلکو ته یو خبره وکړه چې د دین او د دنیا د دواړو هغه سیرت په حواله باندې هغه جمله سوچ کوئ پای کې یو پیغام دی چې نبی علیه الصلاة والسلام په اولنۍ خبره کې خلکو ته دا وایي چې ګوره دین او دنیا د دواړو د قیادت خبره کوم د دین او د دنیا د دواړو د قیادت خبره کوم ابولهب پرې خبره پوه شو دا خو د دین او د دنیا د دواړو قیادت خبره کوي صرف د دین د قیادت خبره کوله بیا ماته دومره مشکل نه و خو د دین به د ده و دنیا به زما و خو دا د دین او د دنیا د دواړو د مشرۍ خبره کوي نو ټینګ نه شوی چې تبا لک سایر الیوم لهذا دعوتنا تا صرف دې له موږ رابللي
او بیا الله تعالی د نبی صلی الله علیه وسلم له طرف نه د خبره جواب وکړو. سوره اللهب نازل شو چې تبت یدا ابي لهب وتب. بیا چې کله نبی صلی الله علیه وسلم مدینه منوره ته راځي، نو مدینه منوره کې بیا دا چل دی د ټول نه لوی مخالف د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مدینه منوره کې عبد الله ابن ابي. ځکه عبد الله ابن ابي په خپل د مدینه سردار شوقي، هغه په خپل تاج تخت تیارېده. څلورمه پنځمه خبره بیا دا ده په دې سلسله کې چې پیغمبرانو عملاً چې چاله اختیار په لاس کې ورغلی دی یا چاله موقع ورغلی دی چې دې وخت کې ماته اختیار ملاوېدی شي، نو هغې دا موقع ضایع کړې نه ده. قرآن موږ ته دا خبرې هم کوي. قرآن موږ ته د یوسف علیه السلام تذکره کوي، قرآن موږ ته د داود علیه السلام تذکره کوي، قرآن موږ ته د سلیمان علیه السلام تذکره کوي. خود د رسول الله صلی الله علیه وسلم په باره کې موږ ته وایي چې هغې د اجتماعیت په خپل لاس کې د اخیستو دپاره د الله تعالی نه دعا هم غوښته او د هغې لپاره جدوجهد هم کړی. او یوسف علیه السلام د جیل نه راوځي او بادشاه او د ده باندې تعریف کوي او دی په دې پوهېږي چې دلته اوس اوسپنه توده ده، نو راځه ګزار ورله ورکړو. چې هغه ورته وایي انک اليوم لدینا مکین امین، نو دی ورته وایي چې اجعلني علی خزائن الارض انی حفیظ علیم. د مکین امین نه علاوه د ما سره دوه خبرې نورې دي چې زه حفیظ علیم یم، نو ما ته اختیارات هم را او اختیارات ته ملاوي. بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ژوند کې بیا موږ وګورو چې نبی علیه الصلاة والسلام په یو موقع باندې هم د اجتماعیت د لاس نه د ورکولو یا د انفرادیت سره متعلق خبرې د لاس نه د ورکولو روادار نه دی. په هیڅ موقع باندې دا خبره نبی علیه السلام په دې خبره هیڅ مفاهمت نه دی کړی، هیڅ کمپرومایز به د چا سره نه دی کړی چې که چا ورته ویلی چې د انفرادي ژوند څه حصه ماله راکړه نو زه به دې ملګری شم یا زه به ستا مخالفت پرېږدم. عامر بن طفیل یو سړی دی او هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي چې زه تا سره ملګری کېږم او مسلمه کذاب هم دغسې د دې سره نږدې نږدې خبرې کوي په خط کې. کله وایي چې خیر دی داسې چل وکړه چې زما ملګرتیا زه به ستا ملګرتیا وکړم، خو یو شرط به دا وي چې ما له به لیکل راکړې چې ستا نه پس به اختیارات زما په لاس حکومت به زما وي. نبي علیه الصلاة والسلام وایي نه، وایي دا لیکل را سره وکړه چې په بانډو باندې به زما حکومت خیر دی، په ښارونو دې ستا وي. وایي نه نبي صلی الله علیه وسلم دا نه کوم. بیا خو زما او ستا په منځ کې اختلاف راځي، بیا خو نه کېږي، ما له خو څه راکوې چې اختیار به راکوې. مسلمه کذاب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خط لیکي چې لکم نصف الارض ولنا نصف الارض ولکنکم قوم تعتدون. نیمه ځمکه نیم اختیار ټوله دنیا باندې حکومت مه واړه کړه، نیم پکې موږ ته هم پرېږده. نیمه ځمکه کې ما له اختیار راکړه، په نیمه کې به ستا اختیار. نبی علیه الصلاة والسلام ته واپس جواب ورکړي ان الارض لله یورثها من یشاء من عباده. ځمکه نه زما ده او نه ستا ده، ځمکه د الله پاک او چاله چې ورکړي د هغه اختیار. نبی علیه الصلاة والسلام د خپل عمل نه دا ثابته کړه. عبدالله ابن ابی مبارک ورته پته ولګېده چې دا په دې وجه باندې دشمن دی چې دا اختیارات غواړي. نبی علیه السلام یې اختیار ورته چاله نه ورکړ، اختیار ورته چاله نه ورکړ، دی په دې وجه باندې کافر کېږي او جهنم ته ځي. خلک مونږ ته وایي نبی علیه الصلاة والسلام بس خلک جنت ته راښکل په هر قیمت چې نه، په هر قیمت یې نه راښکل. خلکو ته یې دعوت ورکړه چې دا د جنت لار ده، زه یې پرې نو ښه خبره ده، زه خوشحالېږم پرې، نه زه یې پرې نو ما سره په دې باندې سودا مه کوئ چې ما سره دا وکړو نو زه باید د جنت په لاره ځم. د جنت په لاره ځئ دا ستا خپل ضرورت دی، دا د اسلام ضرورت نه دی ته خامخا په لاره لاړ شه، دا ستا ضرورت دی چې ته اسلام له غاړه ورکړې. زموږ د خلکو تصور بالکل بدل جوړ شوی دی. د اسلام نشه د خوارپړقو نظام دی، داسې د ملنګانو، د سوالګرو، د فقیرانو چې یاره ځي بس په خدای به شي او په تا به شي او بد اخله ورته داسې خوږه خوږه کړه چې یاره ځي پر اسلام هم دا د احکم الحاکمین نظام دی د الله تعالی چا په لاس دی، ټوله دنیا او ټولو کائناتو اختیارات دي. دې خبره کې سره ملګرتیا کوم، دا خبره منم چې ته د دعوت په انداز کې ته نرمي اختیار کړه. فرعون هم نرمي اختیار کړه چې په خبره پوه شي، خو داسې نه چې د اسلام دا پټکی دی چې په سر دی چې یاره دا خو ستا په خدای به شي او په تا به شي، په اسلام دا پټکی دی په سر دی نه، خو دا خو را پرېوځي او دا خو به د کودرو نظام دی، دا خو به بالکل چل یوري وي، دا خو شیشه ده نه ماتېږي.
داسې د مینت خبره نه ده دلته چې چاته به مینت کوي چاته به جوړی غوړی چې یاره ته مسلمان شو دا مسلماني د خلکو ضرورت دی د اسلام ضرورت نه دی رښتیا منل د خلکو ضرورت دی نه پس بیا بله مرحله دا راغله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شو صحابه کرامو د ټولو نه اولنۍ مشوره یا د ټولو نه اولنۍ اجتماعیت په دې اختیار کړو چې یاره څوک به خلیفه وي نبی علیه الصلاة والسلام لا دفن نظام نه دی شوی کفن دفن لا نه دی شوی حالانکه نبی علیه الصلاة والسلام په خپله فرمایي په ژوند کې دا خبره بار بار ویلې ده چې دنیا نه څوک لاړ شي که نه بس هغه دفن کوی زر نو دې خبره باندې دا ټول صحابه کرامو ته ګوري او نبی علیه الصلاة والسلام دا خبره ورته یاده ده چې که دی مؤمن وي نو چې خپله خوشحالو له ډېر لاړ شي او که دی مردار وي نو چې بس مرداري خپل وګونه لرې کړي نو د نبي علیه السلام نه زیات خپلو خوشحالو دپاره د تلو به څوک وي چې د هغه مبارکې به یقین چې دی خپلو خوشحالو له لاړ شي او بیا هم صحابه کرام دي دوه ورځې د پیر په ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم سحر ساخت ټیم کې وفات کیږي او پیر ورځ تېرېږي د ګل ورځ د نهې ورځ تېرېږي د شورو په ورځ بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم دفن کیږي دوه ورځې مکملې او دا درېیمه ورځ نیمګړې دا د صحابه کرامو په څه کې تېره کړه ولې نبي علیه الصلاة والسلام دفن انتظام نه کړو ځکه چې ځان له خلیفه نه مقرر ولنسبه من اهم الواجبات ولذا قدموه على تدفين صاحب المعجزات د معجزو صاحب چې چا باندې معجزې د الله تعالی له طرف نه ښکاره کېدې دا د تدفین وروسته شو دا خبره مخکې شوه دا صحابه کرامو دا ټولې واضح خبرې دي چې د نبي علیه الصلاة والسلام خلیفه څوک دی ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه او که د نبي علیه الصلاة والسلام خلافت صرف درسونه وي وعظونه وي نصیحتونه وي نو دا نورو صحابو ډېر کړي دا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه دومره نه دي کړي د نبي علیه الصلاة والسلام نه بعد هغه ته خو دا مقننه میلاو شوه دا عمر فاروق رضی الله تعالی عنه دومره نه دي کړي لکه څومره چې ابو هريره رضی الله تعالی عنه کړي لکه څنګه چې عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنهما کړي لکه څنګه چې عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنهما کړي لکه څنګه چې حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها کړي احادیث خو خلکو ته قرآن خو خلکو ته ډېر زیات بیان معاذ بن جبل رضی الله عنه څنګه کړي زید بن ثابت رضی الله تعالی عنه څنګه کړي نو خلک هغوی ته خلفاء ولې نه وایي ټیک ده په احادیثو کې علماو د خلفاء وارثین ویلی شوي خو د خلافت دا لفظ چې دی نبي علیه الصلاة والسلام نو دا ویل دغه صحابه د ابوبکر صدیق او د عمر فاروق په باره کې صادق راغلی اوس چې کله د اسلام خبره موږ ته را پیدا شوه موږ ته دا خبره راغله دې زمانې ته راغله د دې زمانې نه لږ مخکې زمانې پورې ګورئ نو بس بیا په مسلمانانو کې داسې شیونه را پیدا شو چې هغوی د اسلام نه د اسلام دا پهلو لرې کول شروع چې نه اجتماعیت پکې نشته اجتماعیت پکې نعوذ بالله نشته حکومت پکې نشته بیا به مسلمانانو کې داسې خلک را پیدا شو چې هغوی بیا د غیرو ژبه په ژبه باندې خبرې کول شروع کړو کله به د بزرګۍ په نوم باندې نه اسلام خو بس داسې ځان ده د ایمان او اسلام ورته ملنګي سیستم دی او دا بزرګانو یو نظام دی بس کښېنه او په ګوټ کې چلې وباسه او کښېنه او د چا ملاس ته غوا مه پاسوه او په ځان باندې څادر راګور کوه بس کښېنه وعظ او نصیحت کوئ خوږې خوږې خبرې کوئ ترخې خبرې مه کوئ مثبتې خبرې کوئ منفي خبرې چېرته ونه کوئ مثبتې خبرې قرآن چې کوم د کلمه مونږ ورته ښودلې ده هغه د لا نه شروع شوې ده دا د الله ماته ووایي نه مثبتې خبرې کوئ څوک ازار نشي چا په کار کې کار پردو نظریاتو کې ستاسو څه کار پردو خلکو کې ستاسو څه کار خپله خبره کوئ خپله مثبته خبره کوئ چې مثبته خبره دا ناصحان را پیدا شو دا زبرګان را پیدا شو نصیحتونه کوي خلکو ته خوږې خوږې خبرې کوي ترخې خبرې ونه کوي یو دا ډله پیدا شو بله ډله بیا دا را پیدا شو چې هغوی بیا وایي چې نه دا ممکن نه دی اسلام ممکن نه دی دا زمانه تېره زمانه وه دا زمانه دې زمانه کې اسلام غلبه ناممکنه ده دا صرف وروسته چېرته کېږي او دا تاسو په پړه پورې نښتي اوس پکې داسې خلک را پیدا شي چې سره هغه وایي دا سیاسي تعبیر دی د اسلام دا د اسلام سیاسي تعبیر امریکایان د دې خبرې سرپرستي کوي چې د اسلام دوه تعبیرونه دي یو سیاسي او جهادي تعبیر دی
د هغې علمبردار په تېره زمانه کې امام ابن تیمیه رحمه الله، شاه ولی الله رحمه الله، مولانا مودودي رحمه الله، سید قطب شهید رحمه الله، علامه اقبال رحمه الله، دا خلک د اسلام د سیاسي تعبیر رهنمایان دي. او یو د اسلام صوفي تعبیر دی، صوفي تعبیر چې دا صوفیا او دا زمونږ په دې وطن کې لوی لوی خلک دا چې کوم صوفیا دي او کوم خلکو د اسلام ډېر لوی خدمت کړی بر صغیر پاک هند کې په عربو کې یو ځای بل ځای مولانا جلال الدین رومي او د هغه نه پس دا لوی لوی خلک بهاءالدین زکریا رحمه الله، شمس تبریزي او دا لوی لوی خلک، سید علي هجویری رحمه الله، دلته پیر بابا رحمه الله، دا ښه صوفیا خلک وو، دا د اسلام تعبیر. او دا تعبیر داسې دی چې بس مسلمانانو ټولو نه به دم کړي مږي جوړې شي، بس د بوجۍ خوله به نه وایي، بس به دې به ناست وي، دا کافر او د دې په منځ کې به هېڅ ګړب ګړوب او هېڅ دښمني او هېڅ مسلې به نه، امن او امان به خیر خیریت به به جوماتونه به ځان له آبادي وي، شرابخانې به ځان له آبادي وي، بتخانې به م آبادي وي، بس اسلام ته به دا دوه درې کارونه، جومات ته به کفر نه ورځي، اسلام به د جومات نه بار ته نه راوځي، غټې غټې ګیرې م پرېږدی، لوی لوی تسبیح م والی، ذکرونه م کوی، خانقاهان یې م آبادې کوې، چا منې کړي، حجونه دې م آبادي، عمرې دې م آبادي، تلاوتونه م کوی، ماشومان دې حفظونه م کوي، جوماتونه دې آبادي، وایي دې ماشومان کوي، سهار نه ماسپښینه پورې د کفر زده کوي په سکول کې په کالج کې، او ماسپښین نه پاتې د سپاره دې په لاس کې راوال دي او راقېږي دي او یادوي، نفلونه د شپې تهجد کوي، د ورځې ټوله ورځ بیا دغه کفر د نظام حصه به دا یو چتری به دا د سیکولرزم یو چتری به دی، چتری لاندې به عیسایت هم ښه غټېږي، یهودیت به هم غټېږي، هندوان به هم غټېږي، سیک مت به اسلام به هم غټېږي که نه، چا منې کړی دی اسلام، ټوله دنیا آباده ده، دې دې پکېږي. تاسو به موږ ته څه نه وایه، موږ به تاسو اجتماعیت چې کله راشي به دې کې به بیا ګوتې نه، دې کې به راته اسلام او کفر او داسې نومونه به راته پکې نه وایه. دا اوس مسلمانانو دې له اوس غاړه ورکړه، مسلمانانو لوی لوی د ازهر شیخ، ځان ته شیخ وایي، د ازهر د جامع ازهر شیخ احمد الطیب د مخکې ورځو کې یو تقریر کړی دی په یو ځای کې، زمونږ پر پاکستان کې دننه بیا خلک د هغې ترجمې کوي او خلک دا یاره چې دا اصل اسلام خو دغه دی چې کوم امریکا وایي، اصل اسلام خو هغه دی چې کوم یهودیان وایي، ای زمونه به اسلام ښه پوهېږي، دلته خبره ډېر یاره چې دا وایي زمونه په اسلام ډېر ښه پوهېږي، هغوی په اسلام ډېر ښه زده کړی، زمونه په اسلام لکه موږ به د یهودیانو نه اسلام زده کوو، موږ به د عیسایانو نه اسلام زده کوو، موږ به د هندوانو نه اسلام زده کوو، ای زمونه په اسلام ښه پوهېږي، هغې د اسلام ډېره مطالعه کړې ده، په اسلام ډېر ښه پوهېږي، هغې د هغوی شاګردي وکړئ. دا تاسو دا منځونه هم په هغې پسې کوئ، یو یهودي راولی هلته په حرم کې امام کې، یهودیان راولی په جوماتونو کې امامان کې، د جمعې خطبې په یهودیانو ورکوئ، په اسلام ښه پوهېږي، په عیسایانو د جمعې خطبې ورکوئ، په هندوانو یې ورکوئ، هندوان هم په اسلام زمونه ښه پوهېږي، سیکان هم په زمونه ښه پوهېږي، ټوله دنیا قادیانان به هم زمونه ښه پوهېږي، دا مسلمانان دا خبرې کوي، خو بیا په کار دی بیا د جوماتونه هم هندوانو ته حواله کوي، یهودیانو ته حواله کوي، دا ټوله خبره هغوی ته حواله کوي، دا فتوې هم هغوی ته حواله کوي. مسلمانان نه څه نه تپوسونه کوي، مفتي اعظم په مسلمانانو کې خپلو مفتیانو نه مدرسو نه هغوی نه تپوسونه کوي، دا د مانځه او د اودس مسلې ټلیفونونه خو نن سبا دا چا سره دي، د یهودیانو د مانځه او د اودس مسلې تپوس کوي، د حج او د زکات مسلې ته تپوس کوي، دا یو وبا را پیدا شوه او مسلمان وایي چې زه په دې کې کنفیوز یم چې یاره چې د چا ومنم دا مونږ خو واړه وو په هغه وخت کې راته ډېر یاد نه دي، خو وروسته چې بیا مدرسو ته رالو داسې دغه هم دا سن 70 په انتخاباتو کې وایي چې پوره کیسې مسې به وي، لکه چې مولانا مودودي خو ویلي چې سوشلیزم غلط دی او مفتي محمود صاحب د خدای پاک وبخښي هغه خو ویلي چې نه سوشلیزم ټیک دی. نو ما ته چا یو شعر ویلی وایي چې داسې شعر به په هغه زمانه کې د جمعیت العلما په دې پروګرامونو کې ویلی کېده چې څوک وایي چې خلا ده او څوک وایي چې ملا ده، که نه په دې فضا کې خلا ده که ملا ده، ملا معنا دا چې دا فضا ډکه ده څه پکې دي، او څوک وایي چې نه خلا ده هېڅ په هوا هم پکې نشته، وایي څوک وایي چې خلا ده او څوک وایي چې ملا ده، او نیم فلسفیان یو پل او نیم فلسفیان بل پل، نو موږ د چا ملګري شو، وایي څوک وایي چې اسلام سوشلیزم دی او څوک وایي چې اسلام دی، نو نیم ملایان یو پل او نیم ملایان بل پل، نو موږ د چا ملګري شو. اوس هم خلک دا وایي چې یاره دا اسلام، نو ته په دې نه پوهېږې چې د یوې خبرې سر چې دی هغه د چا په لاس کې دی،
چې دا وایي چې په اسلام کې اجتماعیت نشته، نو دې خبره بنیاد کوم ځای نه راځي؟ دا کوم مسلمان دا خبره کوي؟ کوم پیغمبر کړې ده؟ پیغمبر کوټ کولی شي راته د قرآن یو آیت راته کوټ کولی شي؟ د مسلمانانو یو سکالر، یو شیخ په قرآن، یو مفسر د حدیث، یو محدث د فقه، یو فقيه، یو عالم راته کوټ کولی شي چې هغه دا ویلي چې په اسلام کې دا تقسیم دی، یو پکې اجتماعیت دی او بل پکې انفرادیت دی. او کنه دا د دې سر ځینو هغه یهودیانو له ځي او عیسایانو له ځي او هغه خلکو له ځي چې هغه په دنیا باندې نن د ظلم بازار ګرم کړی دی. ته د هغوی ژبه وایې ما ته، دا استادان د هغوی دي، د هغوی ژبه وایې. او بیا وایي زه کنفیوز یم، ما ته پته نشته چې څنګه چل دی. یا رسول نو بهرحال دا احادیث مې د دې لپاره راوړي، احادیث ترجمه کوم سره او تا ته دا خبره ښکاره کېږي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د روان وخت په باره کې د اجتماعیت چې کوم سټیجز ویلي، چې کوم درجات ویلي، چې کوم مرحلې ویلي، فیزونه ویلي، کومې مرحلې به په مسلمانانو باندې اجتماعي طور باندې راځي، نو د هغې نه خو رسول الله صلی الله علیه وسلم خبر کړي. او نبي علیه الصلاة والسلام یو اصطلاح په خپله ویلې ده، بل چا نه ده جوړه کړې. خلافت علی منهاج النبوه، خلافت علی منهاج النبوه، یو نفس خلافت دی، یو ملوکیت دی، سلطنت دی، یو خلافت دی علی منهاج النبوه. دا علی منهاج النبوه، منهاج، اسلوب، میتر، طریقه، نو د نبوت په طریقه باندې د خلافت نظام چلاول، دا اصطلاح رسول الله صلی الله علیه وسلم جوړه کړې. او نبی صلی الله علیه وسلم دې په باره کې فرمایي، اولنی حدیث دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې انکم فی النبوه، تاسو اوس په نبوت په زمانه کې ما شاء الله ان یکون، الله تعالی خو خدای چې څونه پورې به د نبوت دا زمانه وي، ما له به څومره عمر الله پاک راکړي، تا خو ما ته پته نشته. دا د نبوت دور. ثم يرفعها اذا شاء يرفعها، بیا چې کله الله وغوښته چې دا اوچت کړي، نو دا دور به اوچت شي، پیغمبر به وفات شي. ثم يكون خلافة على منهاج النبوة، نو بیا به یو بل دور راشي چې هغه به خلافتي على منهاج النبوة. دا قرنونه. یو بل حدیث کې دې ته قرن ویلی شوی دی چې نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي خیر امتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ځینو خلکو د دې یو تعبیر دا کړی چې قرني معنا دا ده زما زمانه او د خلفای راشدینو زمانه دا یو قرن دی. زمونږ د مردان د علاقې یو بابا والله تعالی دې وبخي، هغه به د دې قرن یو مفهوم بیانوه، هغه به وایي قاف را نون او یا. نو خیر امتي قرني، زما زمانه، نو زما په زمانه کې زما زمانه او دې دپاره قرن لفظ به ولې وي؟ ځکه یې وایي چې قاف معنا صدیق، ری معنا عمر، نون معنا عثمان او یې معنا علي. نو د ابو بکر، عمر، عثمان، علي رضی الله تعالی عنهم اجمعین دا څلور واړه دورونه چې کوم دي دا په دې قرني کې دا زما دور دی. او ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، نو خبره بیا او مطلب باندې تاسو پوهېږئ چې ولې داسې ته مخکې. نو که تا قرني مطلب رښتیا دا یې لکه راته چې وې، نو دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې انکم فی النبوة ما شاء الله ان یکون، دا ولنی دور دی. او ثم يرفعها اذا شاء ان يرفعها، بیا به اوچت کړي د نبوت دا دور، نو بیا به بل دور راشي. نو هغه بل دور څه دی؟ ثم یکون خلافة علی منهاج النبوة، بیا به خلافتي خو د نبوت په طریقه به او وتكون ما شاء الله ان يكون، نو د الله تعالی خو چې کله پورې بدایي. ثم يرفعها اذا شاء يرفعها، بیا چې کله الله تعالی د خلافت اوچتي نو هغه اوچت. نو ثم جبریه، بیا به زورور خلک راځي چې په زور باندې حکومت لري، اختیار نه خو په زور یې حکومت، په زور باندې ډنډې په زور باندې به خلک بیا حکومتونه لري. ما شاء الله ان تكون، بیا به ثم يرفعها اذا شاء ان يرفعها، بیا به چې کله الله تعالی وغواړي بیا به اوچت. ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، بیا به یو دور بیا راشي چې بیا به پای کې خلافتي او علی منهاج النبوة. مطلب دا دی د دې جبریت نه بعد به بیا خلافت علی منهاج النبوة راځي. کوم اول خلافت علی منهاج النبوة چې نبی علیه السلام هغې له سند ورکړی دا به بیا راځي. دا وروسته حدیث پسې ووایه نو بیا به یو دوه خبرې نورې پکې کوو. حضرت ابو نضره وایي چې موږ د جابر بن عبدالله په خوا کې وو، هغه راته وایي چې یوشک اهل العراق الا یجبع الیهم قفیز ولا درهم. قریبه ده چې داسې وخت راشي چې عراق والو ته نه پیسه څوک پرېږدي او نه ورته څوک غله پرېږدي،
بایکاټ به وشي نو هغه به د لوږې نه خرابېږي عراق والا به د لوږې نه خراب شي خلک به د هغوی بایکاټ کړي او هلته به غلم الله او هلته سامان او نو ماشومان لوی واړه مري قلت من أين ذلك دا کار به ورسره څوک کوي مونږ ورته ویل قال من قبل العجم بس څوک عجم کافر به ورسره کوي يمنعون ذلك دا غلیبه پې منع خوراک او د ضرورت سامانونه پې منع ثم قال بیا په عراق پسې بیا یوشک اهل الشام قریبه ده چې شام والا